بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان مجرورا بحرف الجر ففيه خلاف فسيبويه وأكثر البصرية يمنعون تقديمها عليه لعلة المذكورة وهو المختار عند المصنف ولهذا قال على الأصح. وقت جی مولی سے پنځم بحث کی شروع چی دی کی قواعد راته د حال بیانی. اول بحث کم د حال تعریف کړي او به دویم بحث کم ذل حال به اعتبار سره د حال تقسیم کړي او درې اقسام وتا. چې ذل حال بکلا معمول وی د فعل لفظي حقيقي او کلبا معمول وی د فعل لفظي تقديري او کلبا معمول وی د فعل معنوي. بهم ویلیو عامل د حال دریم بحث کې نو عامل د حال کله فعل وی کله شبه فعل وی او کله معنی فعل وی. او څلورم نمبر کې شرط حال بیان کړو چې شرط دا دی حال بنکره وی او ذل حال بغالبا معرفه وی. به پنځم بحث کې د قواعد بیان شروع کړي واغې کې اوله قاعده دا بیان شوی و کچری حال خالصه کچری ذل حال خالصه نکره وا نو تقدیم د حال په واجب دی. یو مسله دویمه قاعده کله چې عامل د حال معنوي وي نو به تقدیم د حال دا جایز نه دی، کمزور دی عمل کې. درېمه مستقل قاعده دی جوړه کوي او کچری عامل د حال ظرفو نو به اختلاف دی چې حال په عامل مقدم کې دی شي کنه سبوي هوی نشي او امام اخفش وی دو صورتونه کې په یو صورت کې شي کله چې مبتدا په حال مقدمه او کني به بنشي دا سوا کنه په ضرب مقدمه یا په حال مقدمه او یو د خلاف الظرفیت بل امانم کړي وا هغه دا چې حال په عامل معنوي نشي مقدم کېدل ضرب پشي تر دې خبره شوی و. نو څو قاعده شولې مجموعي تور باندې درې حساب کوي. څلورم قاعده دا ده چې کله عامل جار وی ذل حال مجرور وی ذل حال نو عامل بدغه وخت کې هویا مضاف فی مضاف الیه وی ذل حال او یا حرف جر وی نو مجرور وی ذل حال نو به حال مقدم کړي شي خپل ذل حال باندې کنا. نو کچری دا ذل حال مضاف الیه وی نو حال په عامل باندې یا په ذل حال باندې نشي مقدم کېدل. دا اتفاقی ده. تاسو به شولې وجم ول ذکر کړی و هغه دا چې ذل حال د خپل څوک چې مضاف الیه ده هغه په عامل نشي مقدم کېدل په مضاف باندې. نو حال څوک چې تابع دی د ذل حال هغه په عامل او په مضاف څخه مقدم شي. ونه رسیدي دې د پورې بیان شوی وکنه خجی کچره ذل حال مجرور په حرف جر سره توجه جی نو به حال په عامل ذل حال باندې مقدم کېدی شي کنه عامل حال باندې خپل عامل باندې مقدم کېدی شي کنه نسبوي او جمهور نحات وي بهم نشي. ونه رسیدي به اوري کله چې ذل حال مجرور وي په حرف جر سره عامل حرف جر وي نو به حال مقدم کېدی شي په عامل کې نشي په عامل هم ذل حال هم کنا مقدم کېدی شي. نو امام سبوی او جمهور نحات وی څنګه چې ذل حال مضاف الیه او مجرور حال په عامل نشو مقدم کېدل دغه شان حرف جر باندې ذل حال مجرور حال په ذل حال عامل باندې نشي مقدم کېدل. وسم پوه نه شوي بعض نحات وی دا جایز ده مقدم کېدلی شي
به دغه بعض نحاتو دپاره نقلي دلیل هم شته عقلي هم شته نو بیانوي اول دا لږ زی ووایي ورته وګورئ وإن كان مجرورا او کچریو دا حال دا ذو الحال مجرور بحرف الجر ففيه خلاف نو بدی کی خلاف دے حال په ذو الحال او عامل مقدم کې دي شي کنا فسبويه واكثر البصريين چدي يمنعون دیو من کوي تقدیم د حال علیه پدغه مجرور ذو الحال باندې عامل باندې دواړه وایا وجه للعلة المذکوره دغه علت ذکر شو کنه علت کم ذکر شوی عمل کې کمزور دی یار ان په مرتب کې عمل کولې شي چې حال مؤخر وي او په مقدم دي شوبې نشي کولای تاسو به دې پوه شئ ولهذا قال څنګه دا صحیح رایوان مصنف د هدايي دا کافیهم على الاصح هم دا سیدا ونقل عن بعضهم الجواز وليس بعضی جائز غني بعضی وای دا جائز دا چې کله ذو الحال مجرور حرف جر سری عامل حرف جر وینو به دی حال مقدم شي نما تاسو ته ویل دی د بار دو دلایل دي یو نقلی دی یو عقلی دی نقلی دلیل دا دی قران کې الله پاک فرمایي وما ارسلناک الا کافتا للناس جاری مجرور دی ذو الحال دی او کافتن حال دی بمقدم دی معلومه شوله چې کله مجرور بحرف الجر وی ذو الحال عامل حرف جر وی نو حال مقدم کې دی شي دلته وګورئ کافتن پلن ناس ذو الحال او عامل دوړو مقدم شو په دلیل پوه شوي راضي والله بل عقلي وجه وایو ونقل او نقل شویان بعضهم الجواز جائز دا استدلالا دلیل نسب دی قول الله تعالی باندې وما ارسلناک الا کافتا للناس عقلی دلیل ولعل الفرق بين حرف الجر لکبر وګورئ دا څه وجه ده یار چې کله ذو الحال مجرور د اضافت په وجه مضاف الیه او نو حال نه مقدم کېدلو فذو الحال او عامل او کله چې ذو الحال مجرور بحرف الجر نو حال مقدم کیږي بذو الحال او عامل باندې فرق را بیان کا تاسو پوهیږئ عقلی دلیل وی فرق ادا ده ګورا د حرف جر چی دا په حقیقت کې د فعل یو حرف یو بدی سره فعل تام کیږي دا د فعل د حروفنا لکه څنګه چې په باب افعال کې فعلنا افعل کی حمزه د فعل حرف فعلوا افعلت جوړ شو نو وسه حمزه دا غیر شی نه دی فعل جز د فعل ور سره تام شو د فعل یو حرف د حروفو کې هم څنګه چې په باب تفعیل کې د تضعیب د عین چې مضاعف راتل فعلنا فعل جوړ شو پوهیږئ دا په حقیقت کې د فعل حرف دی دغه یو جزء وګرځیدلو دا غیر شی نه او هم دغه شان د حرف جر چی مررت بزیدین دا با چې دا د مررتو یو جزء دی په دې سره مررتو تام کیږي نو څنګه چې باب افعال حمزه کله راتله متعدی کېدلو مفعول به کې عمل کولای شو د باب تفعیل عین راتللو متعدی کېدلو تاسو ته په خاصیت کې ممیلی باب افعال یو خاصیت دا دی چې لازمی متعدی کوي د حمزه په وجه باب تفعیل لازمی متعدی کوي د عین تضعیف په وجه دا سوا هم دغه شان حرف جر هم فعل لازمی متعدی کوي په واسطه د حرف جر سره نو کله په واسطه د حمزه سره فعل متعدی شي باب افعال کې کله په واسطه د عین مضاعف سره باب تفعیل کې او کله په حرف جر سره څنګه چې هغه دواړه د فعل حروف د فعل جزء دغه شان دایم څه دی جز دی نو به پر خبر اندله نو مطلب دا شو چې دا حرف جر سره څوک متعدی وي مجرور وي دا په حقیقت کې منصوب دی مفعول به ده او په حقیقت کې د دې عامل حرف جر نه بلکې هغه مخکینه فعل دی او فعل خو عامل قوي دی نو حال په مقدم کېدل شي وزن بیان شوی دا قصه به پوری وامه خلک وایي قصه را پوری والی ده
نو کسی پوری والی د زړه تنګيږي تاسو ته تنګيږي کنه پوه شو لګه به بس زو وته ګورئ دا يقليد للشو ولعل الفرق شهد فرق دار بين حرف الجر والإضافة ان حرف الجر چده معدن دا فعل متعدی کئی معدن للفعل فعل متعدی کئی لکا کل حمزتی چی بابی فعال کی او تضعیف مضاعف کی دل دین بابی تفعیل کی او اغی کی عین یا حمزہ دا دا تمام فعل نہیں دا دا فعل پا بازی حروف کی دا غشن حرف جربا دا تمام فعل نہیں دا فعل دا باز حروف نبوی نرسی پی او څنګه چې التا عامل فعل ودلته به عامل څوک وي فكأنه من تمام الفعل گویا دام د تمام فعل وبعض حروفه ندي فاذا قلت لك توسو ورکنا چې وسړی وي ذهبت راكبتن بهندن به ذهبت راكبتن حال دې د چانه حال دې بهندن حال هو مقدم شوی په مجرور باندې د سیدا ودا په حقیقت کې د سیده چې اذهبت څنګه چې با متعدی کول او حمزه متعدی کوي باب افعال نو اذهبت جوړ کړ اذهبت راكبتن هندن هندن منصوب دی ذل حال او راكبتن حال به مقدم شوی دی خیر هم ده کنه کامل قوی دی نو فاذا قلت ذهبت راكبتن بهند فكأنك قلت اذهبت راكبتن هندن نفل مجرور بحسب الحقيقة ليس مجرورا دا په حقیقت کې مجرور نه دی منصوب دی عامل قوی دی فعل له پاتې شول مضاف الیه هغه کې دالو بینه کیږي ښا هغه بهر حال مجرور دی نو فرق را لیکنه ورسېدی به هجی دا خو د بعضی نوحات رای و داسې وکنه حالن کې مونږ ویلو د بسرین او اکثر بسرین او د امام سبوی رای دا چې دام نه دی جایز نو هغه ته وای جواب بچکه کم از کم د دې نقلی دلیل نه جواب وکي کنه او مارسلنا ک الا کا فتننا نو هغه نه به درې جواب کړی دي هغه درې جواب د دیو د دلیل لیکړي څو جواب درې لږ وخت شي وتا دی ویلی چې ما ارسلنا کا الا کا فتن حال للناس نه دا سیوا جواب کوي چې نه جی وما ارسلناك كافة حال دې د کاف خطابینا کافنا للناس نه دی اعتراض کافتن هم مؤنث ته او کا او مذکر دی وي تا پکې د بار د مبالغه ده خبره ختمه دویم و چې نه جی وما ارسلناك الا كافة للناس کافنا حال دې اوصل کې دا کافتن صفت د موصوف محذوفه ده بار او ما ارسلناک رسالتن کافتن رسالتن موصوف کافتن صفت ده بهر حال د چانه شو کانا او بازی وی چې نه جی او ما ارسلناک الا کافتن دا کافتن چې ده کنه دا مفعول مطلق ده کف کافتن تکف کافتن انا کدا خو اسم فاعل صيغه دا خو مصدر وي مفعول مطلق دا څنګه مفعول مطلق جوړه وای جی کله کله اسم فاعل په معنا د مصدری کنه لکه عافیه کاذبه کذب په معنا باندې تاسو پوهیږئ کنه دلته دا لو بدا څو جواب وکړو جمهور د طرف څو جواب وشو درې علامه جامع وې زم د جمهور مرګره ما خدای جوابونه ډیر پزول جوابونه دي پدې پوهیږئ چې سرزوري ده بهر حال مرګره ما حق ته حق ویلا کیسه ورانه کړی دا تو ګوره کوم به تر رسیدلی واجاب جاب ورکړې بعض ان هذا الاستدلال نبي ذالک فتن چره دا حال له ان الکافنا اعتراض کافتن خو مؤنث ته والتاول المبالغه جواب شتا د بار د مبالغه دا دویم وبعضهم جواب ورکړې بجالها الک وېدا کافتن چره دا واصل کی صفت د مصدر د بارا او هغه به حال له رسالتن کا هغه به مفعول مطلق دی ما اچھا جی دا خبره مې نه وکړې وما ارسلناک الا کافتن حال نه دی ما خبر ورانه کړي وکا حال نه دی بلکې دا خو صفت دی د مفعول مطلق رسالتن د بار ارسلناک رسالتن حال مال نه دی تاسو رسې کنه
اچھا جی بجعلها صفت المصدر رسالة کافتن وبعضهم بعض ویلیو بجعلها مصدرا وإذا هو مصدر دے دا جواب ورکڑے بعض وإذا مفعول مطلق دے اعتراض الگ مفعول مطلق خو مصدر وی ادا خو اسم فاعل صيغه دا مړه وی کل کاذبا والعافیه دے کنه څنګه چې دا دواړه اسم فاعل صيغه دي معنی د مفعول مطلق د دغه شان غم دے علامه جمع وی والکل تکلف وتعسف دا ټول پټوله کې می قصې دی وکړلې جواب کې دا تکلف ته اسی تعسفم ظلم زیته دی ویلې کیږي دوړ یو معنی د سرزوري ده دا سی باندې کو تاسو به شولې څو قواعد بیان شو مجموعي تور باندې کچری حال ذل حال نکروي تقدیم د حال واجب کامل معنوي وي تقدیم د حال جایز نه دی او کچری عامل ظرف فینو به اختلاف دی یا کچری ضرب معمول وینو عامل معنوي مقدم کېدل شي درې وي څلورمه قاعده الګ چې کله عامل مجرور عامل جر وی جر ذل حال مجرور وی نبیم تقدیم د حال واجب جایز نه دی تاسو به شولې څو قاعده شولې څلور پنځمه قاعده واوره پنځمه قاعده دا څوک چې هيئت د فاعل یا د مفعول به بیانوي کغه اسم مشتقی وی او کغه اسم جامد وی حال جوړېدل شي مقصد ادا کول شي نور یې موږ څه کوو دلتم صاحب د کافی به جمهور رد کوي جمهور وایي چې حال بصرف اسم مشتقی وی نو چې کوم ځکه جامد راغلی بصرن رتبه هغې سره څه کوي رتبن چې هغې کې به تاویل کوو صاحب د کافی وی تاویل ماویل پرېږده څه لاسې ځان لرنجې ګورې بای څوک چې مقصد د حال ادا کولی شي هیئت د فاعل بیانولی شي هیئت د مفعول بیانولی شي بس حال جوړېدی شي دې ته زمونږ څه کار دی چې دا مشتقی دی اسم مشتقی دی او که جامد دی تاسو پوهېږئ دین خدمت څوک کوي وی دا مه ګورئ دا وابي دی او که بنشپېرې دی او که بریلی دی ټیک دی ښه خپل کار کوئ جاري ساتي او رامیتوبونه خالي مه کوئ ورته وګورئ وکل ما هر هغه شی دلنا علی هیئت چې دلالت په هیئت کوي صفتن په صفت د فاعل یا د مفعول به سواون برابر خبره ده کانت دالو دا دلالت کوونکې مشتقی وي او که جامد وي نو صح ان یقع حالا صحیح ده چې دا حال واقع شي ټیک ده من غیر ان یؤول الجامد بالمشتق بغیر د دې نه چې تاویل وشي د جامد په اسم مشتقی باندې ضرورت نشته دی بیزه به په سر پټۍ نه لګی کنه لأن المقصود ځکه مقصود د حال چې دی دا یاده کوي اسانه خبره ده کنه ځکه مقصود چې دی من الحال بیان الهیئت دی وهو حاصل به حاصلیږي په جامد هم وهذا رد علامه جامع وی صاحب د کافی چې دا قصه کړې ده دا رد کوي په جمهور نحاتو هغه څه وی وی حال بصرف اسم مشتقی وی او کم دی کې چې جامد ہو نبی بابا کی تاویل کو على جمهور النحات حيث شرطوا او شرط لګول اشتقاق الحال چې حال به مشتقی سم وي وتکلفوا بغو بيخي زړه شین کړي په تعویل الجوامد چې تعویل کوي د جوامد بالمشتقات باندې جامد نو مشتقی جوړي دا کیږي خزینه سره جوړي دا خو به غټ لانجه جوړ شي نه بیل بوله پاس کې خزینه سره جوړيږي نه کیږي ښه خزه یو وسې سړی شوی نه به خزه کې به جایز ده زه باندې به تفصیلانات اوري اخبارونه کې جنې و پنځل سوکالو الګ ته جوړ شو وغیرہ وغیرہ دا کیږي هغه شیل ته دنه نه خته پریشنو کې ول راباری کې بس جنې نه سړی دنګلی نه دنګلی کټ کو سر نه بار سر خيسه ختمه دا کیږي خان دا ټیک ده دا څنګه روانه ده ما ته بل چا ټلیفون کړی و اوس په ټیم لګي تاسو ګورئ اخیره کې ور سره ګور شل کال دی وکړي شی وو دوا ده وې سړی دی جوړ شو اول گاونډایم د اوس منګ ځانه ورتلې شي کنه شي ورتلې مال باندې کده نه خراب وي کی دا یو څونه لړکی می وي
به هم چې باقاعده ټلیفون وکړملول کسې به تلس دولس کاله کې چا د مسلې تپوس کړی د ورځې څومره ډېر کوي واپس پسې ما چې د ټلیفون نه دی کړی تا پسې مې بیا هم وکړو مال تشریح راته وکړه بھائی څه حساب کتاب دی بیا اوږده تشریح به ورکې کوي وګورئ کوم ځای ته ورسېدلو تعویل کول د جوامد په مشتقاتو باندې کوم دی وتکلفوا فی تعویل الجوامد بالمشتق وما هذا علامه جمعی یو خبره منګ منو اعلان کو حال عام طور اسم مشتقی وی دا منو اکثر اسم مشتقی وی وما هذا سرد دین فلا شک اس شک شبه نشته چې ان الاغلب فی الحال الاشتقاق اغلب په حال کې څه وی اشتقاقی لکه بلاندیم ګوري مثلو مثال راته بیانې مرسه لکه بصرن انیم پخې قجوري ته ویل کېږي تروا او رطبن هغه تازه قجوري ته ویل کېږي نو دا دواړه اسم جامد دي او به هم حال واقع کېږي لکه مثل بصرن رواله او رطبن رواله دا مترن جواب کوي ښه فريدي په دې قول کې چې هذا بصرن وهو ما بقي فيه حموضه دا قجوري ته ویل کېږي چې باقي وي باقي کې حموضه ترشواله لا هذا بصرن دا قجوره د سحال کې چې ترودا اطيبو ډېر خوګه د منه د قجوري نه د سحال کې رطبن چې پخوي دا ته مزیدار ده یار تاسو ویږئ نو رطبن محال او بصرن محال او دواړه اسم جامد دي حال تو به ټیک دی اوس دې ضرورت نشته چې دا اسم جامد خامخا اسم مشتقی کو او بصرن به معنی د مبصرن کو مبصرن او رطبن به معنی د مرتبن مرتبن دې ضرورت نشته تاسو پوهیږئ ووري او ما فيه حلاوه د رطبن معنی کې دا غده چې هغه کې خواږواله وي صرف خالص خواږواله پکې وي فهما دا دواړه ما كونه ما جامدين سره د دین چې اسم جامدون دي حالان حالونه واقع شوي ولی لکه کردار ادا کوي کنه لوبه په کردار کې ده لدلالت ما زکه دوړه دلالت کوي علی صفت البصریت باندې یو او رتبیت باندې بل دلالت کوي ولا رتبیت باندې بل دلالت کوي ولا حاجت از حاجت نشتره الى ان يؤولا جمهور چې دي کنه هغه به تعویل کوي وای بصر به معنی د مبصر دی او رتب به معنی د مرتب دی مرتب تاسو پیږئ کنه نه په مبصر او د مرتب په معنی باندې دي الکه تاسو ملاشتره چې مرتب لفظ استعمال شوی مشتقی اشتقاقی لفظ یو دغه شان مبصر و یو کنه خلق وای کنه دلری کا خلق وای عرب وای ابصر النخل ابصر ګوره اسم مشتقی استعمال شو ابصر بفا ماضی ده کنه ماضی مشتقی دغه شان وای ارتبا ندام ماضی ده مشتقی رانه معلومه شول چې دا اشتقاقی استعمالی دی شي نو دا کله استعمالی کې ابصر کله چې په قجوري ونو کې قجوري ترشی توتوي ترخي او ابصر کله استعمال شنبل ارتبا کله چې بيخي تازه پخي وي او ته ګورئ ولا حاجت نشته اعلان دي ته یو اول چې تعویل شي د بصر بالمبصر سره او د رطب بالمرتب سره او به دا ماخوش من ابصر النخلنا دا کله خلق وي اذا صار ما عليه بصرا چې کله شي هغه چې کوم بونه کې دي بصر شي وارتبن ماخوش شي دا کله استعمال اذا صار ما عليه رطبا والعامل بس کوي